تاسو ته پته ده چې یوه ورځ دوه مخکې د الله رب العزت په وجود باندې مناظره وشوه د مفتي شمایل ندوي صاحب او د اختر جاوید صاحب په منځ کې. په ډېر ښکلي انداز باندې مناظره شوې. تاسو وګورئ، اصل کې د دې نه مخکې هم یو مناظره شوې وه د یاسر واجدي صاحب، هغه هم ډېره ښکلي انداز باندې شوې وه. دا الحاد اصل کې مغالطه را اوس چې په دې وخت کې الحاد ساینټیفیک الحاد دی، په دې کې دا بحث شوی دی. او الله رب العزت اسلام له، الله رب العزت دغه مفتی شمایل صاحب له ډېر یو عزت ورکړه، ځکه چې تر الله رب العزت په نوم باندې د الله رب العزت په وجود باندې ته مناظره کې، ته مباحثه کې، خامخا ډیفینټلی به الله رب العزت تعالی صدر کوي. ګوره دوه قسمه مناظرې دي، یو په اصول مناظره ده، بل په فروع مناظره ده. فروع دې ته ویل کېږي لکه مثلا رفع الیدین شته او که نه، قرات خلف الامام شته او که نه، داسې مناظرې دا هم صحیح ده. لیکن د دې نه په دې دور کې، د دې دور جدید کې په الحاد باندې کار کول پکار دي. چې الحاد څه ته ویل کېږي؟ الحاد د الله رب العزت په وجود باندې، دغه رنګې حضرت آدم علیه السلام باندې، آخرت باندې، دوزخ او جنت باندې، د الله رب العزت په دې احکامو باندې، په دې باندې کار کول پکار دي. ځکه چې تقریبا په دنیا کې تاسو وګورئ، په چاینا کې 40 لاک کسان دا الحاد طرف ته تللي دي. 40 لاک اوس نور هم روان دي. په پاکستان کې، په نورو ملکونو کې، په یونیورسټیانو کې، دغه په کالجونو کې، په نورو ځایونو کې هم په دې